قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا دو سورتون یولس آیات دی. دا دی یو سورت دی دوارو تا معوذتین وی او روایتو کی رازی چی سار و بیگا دا دی احتمام کوئی دری دری زلا اور سر قل یا ایوہ الکافرون کا ملگرے کنو ډیره مخدا. د دې دوړو سورتونو واقعا او د دوړو چې کم دنو شانی نزول یو دی. کلم چې یو سړی په دنیا کې په دین کې ترقی کوي نو داغه حاسدان هم پیدا کیږي. نو چې کله حاسدان پیدا کیږي په حسد باندې راځي نو هغه بیا خپل چلونه کوي. یو ظاهری چې کم نه نو سړی ته نقصان رسول دی، یو باطینی دی. نو هغه ظاهرو خلک کوشش کوي خو چې ظاهر نشي نو بیا په پټه طریقه باندې کوشش کوي چې دته تکلیف ورسي. نو په حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې جادو شو او غالباً شپږ میاشتې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې بیماری کې سو هغه اثر پیو. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې یو د نبوت کارونو هغه نه دنیاوي کارونه یو کار به یې کړی وي نه مې دی کړی، چې کوم به یې کړی و کړی مې دی، دا د هغې اثر و. او دلته دا مسلم ده چې د نبی جسم هغه د جادو نه چې کوم دی سو منزه نه دی چې ګنې خلاص دی. د نبی په ذات باندې هم جادو اثر کوي. څنګه چې ته به دې وجود ته راځي دغه شانې نورې بیماریانې دم د هغې منافع نه دي اثر کوي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو روایت دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ودو په خوب کې دوه ملایک راغله، یو سر ته ودرېده بل خپو ته ودرېده. تپوس کوي دله څه چل دی نو دا یو ورته وایي مطبوبون په ده جادو شوی دی. بل تپوس کوي چا کړ دی نو دا دویم ورته وایي چې دا لبید نومي کس دی هغه کړ دی یا د هغه لونو کړ دی. په څه کې کړ دی؟ په منګزه کې د هغې په غاښونو باندې. بعضې روایتو کې راځي چې د دې سره یې د غوټې لګول یا په غوټه کې ستنو هم ورکړله او دې کوم ځای کې بیري اروان چې کوې دی په دې کې دی او د ګټې د لاندې خښ کړلی. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې راویښ شو نو سړی ولیږه دغه راوړی. بخاری شریف کی روایت ته چې د دې جادو دومره اثر و په دې کوی کې چې کمی اوبه وي هغه د نکریزې د اوبو په شانې زیړې شوې وي. د دې نه ګیر چاپیرې چې کمی کجوري ولاړې وي د هغې پاڼې لکه د سړي چې دا سر کله په دې دوړه کې لاړ شي دا ونښلي وي دقه شانې روانې جاړې شوې وي. دا د دې جادو اثر. هغه یې راوویست او وری وړ. نو په دغې موقع باندې دا 11 آیاته چې کوم دی الله تبارک وتعالی دا نازل کړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام یو آیات په وي او غوټه به یې کولاوله. نو چې دا 11 آیاتونه ختم شو 11 غوټې نو د نبی علیه الصلاة والسلام جسم کولاو شو. نن منګه تاسو د دې اهتمام نه کوو ځکه هر سړی د نظر بد نه په دې کې ډېر لوی علاج دی د جادو نه او د سحر نه. خلک ګرځي زنانه
دلته به زه یو واقع ووایم. به هر حال زنانه په دې خبرو باندې ډېر لوی یقین دی دې صورت کې راځي چې د جادو او د تعویذو په مولا او چې کوم دی چې کوم ځای څوک ښکاره کېږي جو دیو له ځان رسولی ځکه ګټه خو دا کوي نه که نه ګټه خو بل څوک کوي او موږ دا واقعیت اورو ګټه بل څوک کوي ادی په لګولو باندې وایي پخوا یو سړی و چېرته د دې ښځې نه به خفه و نو جو 2-3 ورځې پکې تېرې شي نو دې ښځې وې سړی اوس څه چلو کما خو په وخت کې چېرته کریشن چېرته یو سیټ په هغه به تعویذونه کول نو جو وې ځمه په دې کریشن پسې نو چې تل جو د هغه وخت مناسب به یې غله څه ورکړي نو وی خاوند مې رانه خفه هغه وی مسله څه ده وی خاوند مې رانه خفه دی نو هغه څه چل کړلی په دې کاغذ کې لیکلني وی که ښځه د خاوند نه خفه شي نو د کریشن پیسو او که خوشحاله شي نو د کریشن پیسو عربن کړلی ورکړی وی واخله وی دا ځه نو چې ماښام دا خاوند یې راغلی نو چېرته په خوږه خلو خبرې به یې کړي نو جو دې ښځې یو که نه وي ما په کریشن باندې تعویذ کړلی ځکه تا زما سره په خواږه خوله باندې خبرې وکړې د وی ښځې تا هغه تعویذ راوړه نو چې راوړی دی کولو کړی دی نو په هغې کې دا لیکلي وي چې که ښځه د خاوند نه خفه شي د کریشن پیسو او که خوشحاله شي د پیسو نن موږ او تاسو په خپله دا عمل نه کوو چاته ووایه ابۍ دا وایه نه بچې ویلی نشم خو تعویذ راله ولیکه زنانه ته وایه دا وایه ایزی که نه دماغ مې کار نه کوي او خدایه مشرانو ته دا حکم دی د بالغانو ته دا حکم دی ها البته دومره میلاویږي عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت دی چې وړوکی به بیمارو نو هغه به دا دعا لیکله په کاغذ کې به یې ورته په غاړه کې غوټه کول اعوذ بکلمات الله تامات من شر ما خلق دا دعا د دې ثبوت شته د مشکات شریف روایت که نه وی دا مشران دی ځکې دی وی ځکه د دې ساره ماښام په دعاګانو کې دم ده اعوذ بکلمات الله تامات من شر ما خلق اوس موږ تاسو کتو ته په دې خو یو وخت لګي بل دا شیطان موږ دې ته نه پرېږدي ولې نه پرېږدي کیدای شي دا سړی عمل کې د دې په یقین جوړ شي بیا زه به تاسو ته ووایم د زنانو دومره چې کوم دی نو په دې کې دا یقین دومره روان دی پخوانۍ زمانې خبره تقریبا 120 کاله کېږي سړي موږ ته پخپله کوله هسې چې موږ په دې خپل عقیده باندې سوچ وکړو چې دا څومره روانه ده د خدای په کلام زموږ یقین نشتی چې یو انسان هغه پیدا کړلی او هغه له پخپله چې کوم دی مونځ اودس هم نه ورځي د هغې پابند هم نه دی د هغه په یو کاغذ ښه یقین دی په څه ښه یقین دی او ډېر خلک ګورې د دې دم نه هم ګورې چې کوم دی څه اجتناب کوي نه سړی وایي هغه ګل مولي صاحب وي زما په مخ کې چا داسې وي وایي ما هغه ته یو ترخه خبره وکړو نو هغه داسې چې کوم دی نو بلډ پرېشر یې پرې وښوته چې کله یې دا بلډ پرېشر وښود نو ما چې زما په دې یو خبره ستا بلډ پرېشر خېږي د الله کلام دی په دې به ستا بیماري نه لر کېږي د دې سوره فاتحه متعلقه موږ نن دا ویو نه یقین خپیم نشتی په 10 روپۍ یقین شته خو په سوره فاتحه چې دم پې کو بچې په دې ښه یقین نشته نبی علیہ السلام د څه قبیلو سره معاهدې کړو یو جماعت لړ په یو قبیله په کلي باندې تیر شو هغوی دعوت ونکړو دا د بخاري شریف روایت هم دی نو چې کله یې دعوت ونکړو نو دیو لړ په یو بو باندې منزل واچو په هغې ایثار شو دمه یې کوله او دغلته کې چې کوم دی نو د شپې د دې قبیلې سردار لړمو چیچو بل شو چیچو نو دیو راله وي په تاسو کې څوک دم کوونکي شته نو په دې قافله کې یو صحابي وي او وشته خو بېدماله به د بیزو کنډک راکوي څه به راکوي د بیزو کنډک به راکوي نو دلته کې دا بعضې علما او د دې چې کوم دی نو په دې تعویذ باندې هغه اثبات هم د روپو کوي وایي دلته دا دی د هغه وایي ښه د بیزو کنډک په درکو خو چې زموږ دا سردار ښه شي دا صحابي لړ او سوره فاتحه یې پې ولوسته نو چې څنګه یې پې چوپ کړه جو دقه شانې چې کوم دی دی روغ رمټ شو جو هغه بیزي ولم ورکړي
خو تر هغې وخته پورې به یې نه استعمالو تر څو چې رسول پاک علیه السلام نه تپوس نه دی کړی سورې فاتحه وویله او سړی پې دم کو نبی علیه السلام تی تپوس کوي وی دا موږ ته تا ښووله په دې سورې فاتحه کې شفا ده په قرآن کې شفا ده ولې اوس خو زړه خو غواړي یقین خو غواړي که نه څه غواړي یقین نو دې قرآن ته به موږ یقین کینې ګورئ چې زموږ په یقین چې او په دې زما مسله حل کړي